نو اول خو زما نوم سید اکبر شاه د والد صاحب محمد طاهر شاه نوم دی، زه د چوپریال سیندنو اوسیدونکی یم. پارټي ولدي پای کې زموږ سره الحمدلله ټول موجود دي. دا ولې چې د دې تنظیم مقصد سره غیر سیاسي، د دې تنظیم مقصد دی غیر سیاسي، د دې به د سیاست سره سکار نه به د خپل تنظیم موږ غواړو چې د سیاست ټچ کو یا چې کوم دی پالیټکس جاین کو، نه په دې کې به زموږ سره هر یو مشران چې کوم دی راځي د هرې پارټۍ دا تنظیم به جاین کوي، خو دا تنظیم چې کوم دی که نه دا به یو پارټي نه جاین کوي. نو زه خو به د خپل طرفه دا ووایم چې زما لایق څه خدمت دی، نو زه خو تیار هم یم او تابعدار هم یم او حاضر هم یم، او اوږه په اوږه ستاسو سره په دې میشن کې ولاړ یو، ځکه چې په دې کې مقصد نه د بل قوم تذلیل کول دي، نه د بل قوم اوچتول دي یا ښکته کول دي، بره کول دي یا پاچا پسې خبرې دي، خو دا د شناخت دپاره. او الله پاک فرمایي چې ما په دې انسانانو کې چې دا قبایل او د قبیلې پیدا کړي دا صرف د شناخت دپاره دي. نو د دې مقصد هم دا ده چې یاره موږ یو بل وپېژنو، د سعادت یو بل وپېژنو، یو بل خوا ته لاړ شو را شو. نو موږ په دې کې ملګري وو انشاءالله چې څه تعاون یې زموږ د هغه به کوو بندوبست او په دې لږ ساعت کې تاسو راورسېدلی او خپل نسب ګورئ او خپله وینه لټوئ چې آیا زموږ په دې علاقه کې څوک سیدان شته او که نه. په دې کې د سیاستو څه لاس نشته، دا ستاسو د خپل نسب د لټولو دپاره د رحمت د باران په شانتې راغلی یئ. خو نن زموږ دا یو ورور مشر چې راورسېدو خپل کتاب یې راوړی و او بیا یې د سیدانو سلسله لټوله چې د سید حسن بابا دلې سره زموږ سجره میلاو شوه او د دې دینه په مخکې کړې هلته یې ورسوله چې د میا شاجوب بابا دلې سره زموږ سجره په دغه ځای کې شریکه وه او بیا جدا شوې ده. د ټولو نه خو لومبی زموږ دې دی چې تنظیم سازۍ خبره وکړه، نو زما دا خیال دی چې تنظیم سازۍ نه مخکې موږ له ممبرسازي پکار ده چې هره مخکې موږ په کلو کې او په علاقه کې موږ خپله ممبرسازي وکړو. د ممبرسازۍ نه وروسته بیا د تنظیم سازۍ دغه راځي موقع راځي چې هغې نه وروسته بیا چې کله موږ سره څومره ممبران مطلب موږ سره هغې مطلب دغه کېږي نو د هغې په مناسبت باندې به موږ بیا د هغې تنظیم سازي مطلب. نو دغه شان حال که موږ دې ته وګورو نو زموږ هم دی چې موږ سیدان یو او موږ له د سیدوالۍ په وجه باندې الله تعالی په دې قومونو کې عزت را کړی دی او ټول قومونه زمونږ عزت کوي. هغه که د علاقې یوسفزی قوم دی چې هغه یو درون قوم دی او یو نوموړی قوم دی، د هغو خپل یو تاریخ دی، د هغو خپل یو جدوجهد دی، هغې په هر میدان کې چې کوم دی شکر الحمدلله زمونږ د یوسفزی قوم چې کوم دی نو هغه ډېر مخکې دی او الله دې مخکې لري. زما نوم خپل سید جمال شاه دی او ایسو مې سید شیرین چې د نلکوټ میاګان او بلکې د پښتونۍ چم شو او د رونینګار ګامسیره پورې تر د چوپریاله پورې دا میاګان یو شو. نو زه ډېر شکرګزار یم ستاسو د دې ټیم دا کوم د چوپریال میاګان چې راچوت شي او دا تنظیم سازۍ دا پروګرام یې جوړ کړلی. غونډ زموږ سیدان چې څومره دي دا پکې اوس هم دي بیا پکې مې نو خبردار چې دې کې هر نمونه سړی ناست دی که نلکوټ میاګان دي زموږ که د پښتونۍ دي که د چوپریال دي نو سیاست به په خپل ځای هر سړی به خپل سیاست په خپل ځای کوي او دا خبر چې زموږ کوم وسه روان ده نو د قوم پرستۍ ده. مهرباني الله خوشحاله کومو کسانو چې د سیدانو خبره کړو چې دوی سیدان نه دي نو آیا موږ دغو ته دا وارننګ ورکوو چې هغو راشي زموږ سره د خپل سجرې نسب دی او موږ ولګو هغو ته خپله سجره وښیو چې آیا موږ سیدان یو یا نه یو. یقینا چې دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې یاره موږ راجمع شوي یو دلته نن ناست یو په دغه یو مقصد باندې چې څومره سادات قوم دی دا یو شي. په دې کې زموږ سره د سیاستو خبره کېږي، د پارټیانو خبره کېږي. دا دلته زه واضحه دا خبره تاسو ته کوم چې یاره په دې کې هر قسمه سیاسي خلک چې دی زموږ سره موجود دی انشاءالله هغې له به موږ بیا مشترکه مشران ناست دي، هغې له به بیا چې کله زموږ د نیټورک چې دی دا مضبوط شي په دغې باندې به موږ بحث کوو چې دلته څه طریقه کار جوړ کړو څنګه وکړو. نو دغه څه خبره به نه چې یاره فلحال زموږ د مشرانو یا د چا په زړه کې دا خبره راځي چې یاره دا به د پی او ټي آی پارټي او که دا به د نشتلي او که دا به د جمهوریت اسلامي دا د یوې پارټۍ هم فلحال دا خبره نشته بلکې د سادات قوم خبره ده. دا باقاعده پروګرام نه دی، دا صرف موږ دلته د ملاقات دپاره راغلي یو کارنر میټینګ دی. نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې زه شکر دی لکه څنګه چې سید اکبر شاه وفرمایل چې یاره موږ ته دا پته نه وه چې په فاضل باندې کې هم سیدان شته. که نه زه په خپله په دې ټوله علاقه باندې د مټه تحصیل کې ګرځېدلی یم خو ما ته دا پته نه وه چې په فاضل باندې کې سیدان شته. نو زه په دغې وجه باندې دلته نه یم راغلی. نن شکر دی ډېر زیات خوشحاله شوم راغلم ستاسو سره ملاقات وشو، یو بل یو ولیده، یو بل یو پیژنده او انشاءالله دا ملاقات چې دی نو دا به که خیر د مرګه پورې
زمونږ دا تعلق چې دی دا به که خیرې مخ په وړاندې روان. په دې کې هېڅ قسمه سیاست چې دی هغه به موږ د خپل تنظیم ته د خپلې ټولنې ته نه راوړو. البته یو خبره به زه وکړم، موږ تیر پروګرام په دې درشخیله کې کړی په هغې کې زموږ شهابالدین صاحب به تاسو پیژنئ، نو هغه په هغې سټیج باندې یوه خبره وکړه، وی پارټۍ خو زموږ د عمر دي، پارټۍ موږ کوو، څوک به په یوه پارټۍ کې، څوک به په بله کې، څوک به په بله کې، خو نه که په دغې موقع باندې زموږ د وینې یو کس چې دی هغه د میدان ته راشي، نو که په دغې ورځ باندې موږ د خپله پارټي پرېږدو نو بد به وشي، د خپلې ورورولۍ له به راشو که نه. نو الحمدلله اظهارالله چې دی نو هغه خواهش کړی دی د تحصیل د نظامت دپاره، موږ ورته هرکلی وایو او انشاءالله زموږ مرسته به ورسره په نیمه شپه به ورسره که خیر موږ به ولاړ یو، ګرځو به او داسې به ګرځو لکه څنګه چې ناصر علي شاه ځان له ګرځي، داسې به اظهارالله له ګرځي.